الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د رد الالحاد درسونه روان دي. زمونږ د نن درس عنوان او خلاصه د نوې نسل به د الحاد نه څنګه بچ کوو. دا ډېره اهمه ذمہواري ده. په پرونی درس کې وضاحت وشو چې د الحاد متعلق د مذهبي طبقې څه ذمہواري وه. د الحاد په باره کې د مذهبي طبقې څه ذمہواري او موږ لس خبرې ذکر کړې وې. لس خبرې. اوله خبره دا وه مولوي صاحبانو کومه وه چې جدید علمي استعداد پیدا کول په ځان کې پکار دي. د سلف صالحینو د کتابونو مطالعه پکار ده مولوي صاحبانو. دویمه دا وه چې جدید مغربي فکر څه شی دی. شاباسي مغربي فلسفه په قدر د ضرورت پیژندل پکار دي. کله چې تاسو مغربي فکر فلسفه پیژنئ نو تاسو به د دې رد بیا په اسان انداز کولی شئ. درېیمه ذمہواري دا وه شاباسي د عیانه سوچ او فکر سره ځان مزین کول پکار دی او په نرمۍ سره د دې مولوي صاحبانو څه کول دی رد کول پکار دی. څلورمه ذمہواري دا وه په فروعي مسایلو کې به حتی الامکان څه کوو کوشش به کوو چې یاره موږ ځان مصروف نه کړو اصل توجه مستشرقینو ته ورکړو منکرین حدیثو ته ورکړو دغه خلکو له ورکړو چې کوم زموږ په عقیده او په نظریه باندې څه کوي اعتراضات کوي مولوي صاحبانو. پنځمه ذمہواري دا وه چې د شریعت شاباسي د شریعت په حدودو کې چې کوم اسانوالی وي هغه باندې عمل کو او هغه باندې څه کو خلکو سره خبره کو. شپږمه ذمہواري دا وه چې د کافر او د ملحد د فتوی په ځای باندې موږ څه وکړو په نرم انداز ورسره بحث وکړو. اوومه ذمہواري دا وه چې په سکولونو او کالجونو کې د علماء کرامو شتون دا ضروري دی مولوي صاحبانو چې زموږ علماء کرام هلته موجود وي. او اتمه ذمہواري څه وه د دیني مدارسو شاباسي د دیني مدارسو فضلای کرام د دې فکرونو نه خبرول پکار دي چې جدید مغربي فکر او فلسفه څه شی دی او دغه شانته کې نه هم ذمہواري په معاشره کې خپل موجودواله پکار دي چې معاشره باندې لکه غیر کوشش کوي ستا بچي سیکولر نظریه ته اړي اسلام نه اړي اب ته ډېر ښه چې تاسو نه په اسلام منخ پويګو نو تاسو په معاشره کې خپل موجودواله ضروري دي. او لسم نمبر دا و چې د سره سناسه خپل معاش هم څه ضرورت پکار دي چې داسې کسب منګي د کو آسان انداز سره چې موږ خپل پچا باندې بوج نه یو په معاشره باندې ځان بوج نه کو. مهمه خبره څه شو چې په معاشره موږ ځان بوج نه کو او موږ دغه سره کو. نن برازو موږ نوې نسل به د الحاد نه څنګه بچ کو. مولوي صاحب عبارت شروع کړه خیره. بسم الله الرحمن الرحیم. د نوې نسل تربیت به څنګه کوو چې هغوی د الحاد نه محفوظ شي. نو دا د ټولو مسلمانانو ذمہواري ده چې خپل حق مولوي صاحبانو دا د هر مسلمان ذمہواري ده. ځکه یو انسان مسلمان نشي پاتې کېدی که انسان دهري شو ملحد شو نو هغه څه کېږي هغه مولوي صاحبانو هغه مسلمان نشي پاتې. دا د هر مسلمان ذمہواري ده که هغه د هر مکاتب فکر سره تعلق ساتي. ځکه چې دې سره دا انسان څه کېږي د مذهب نه وځي مولوي صاحبانو. نو دا ډېره اهمه خبره ده. اوس پورې ګوره چې دا مغربي فکر او افکار دا ډېر خطرناک دی. یو قدیم الحاد موږ ویلو چې هغه انفرادي دا اوس یو اجتماعي دی نو دې ته موږ په اجتماعیت باندې شکست ورکو. ټول مسلمانان به په دې کې ساخلي چې ها د هر مکتب فکر سره تعلق ساتي. مولوي صاحبانو پوهېږئ که نه مخکې ځه وضاحت د کوم ځوانان چې د الحاد شکار شوي دي د دې واپس کول مشکل دي. خو دا نوې نسل کوم چې سکولونو کالجونو کې سبق وایي دوی بچ کول ضروري دي. مولوي صاحبانو دا کوم هلکان چې اورېدلي دي الحاد ته هغوی راړول ډېر مشکل کار دی. هغه وي ما ته اتنټیک هلکه اتنټیک ته څه ته وایي زه د قرآن آیات پیش کوم او ته ما ته اتنټیک دغه وښیوه چې بس دې کې خو دا الفاظ خامخا لیکلي وي. مولوي صاحبانو چې کم خلک اورېدلي وي هغوی خو را مشکل وي. خو دا نوی نسل چې هغوی نوي او دې الحاد ته کم عمر کې انسان مایل کېږي. مولوي صاحبانو د 15 کالو نه والا تر د 25 کالو پورې دې عمر کې دا انسان د الحاد په لار روان شي د عقل کچه وي خام وي چې چا ورته څه ویلې بس دا پکې ځي. نو دغه وخت کې مولوي صاحبانو څه شوي دا نوی نسل دا زموږ د مسلمانانو د ټولو ذمہواري ده چې بچ کوو. اول وضاحت د ماشوم دینی تربیت کول پکار دي. مثال پلار چې په خپله مسجد ته ځي نو ماشوم دې هم د ځان سره بوځي او کور کې دې ورته هم دیني تعلیم ورکوي. مولوي صاحبانو د ماشوم اول مدرسه چې د پلار او د مور غېږه ده چې دلته دله دیني تربیت ملاو شي نو هېڅکله به دا نشي ګمراه کېدلی. لکه شیخ صاحب هغه یو د ډاکټر قصه کوي که نه چې هغه زما زوی ما بلوډ ووالو وایي ما ورته وویل چې هلکه مدرسې ته بوځه جومات ته ویلې زه په خپله ډاکټر وایي زه خپله جومات ته نه ځم نو زه به زوی څه بوځم. نو چې ته په خپله باندې د دین نه خبر نه یو اټومیټیکلی ستا بچي به دهریان کېږي بیا به جاړي او د دې قدر به تعالی اله درشي د اسلام قدر به دله اله درشي او د دې چې کله د انسان ستا اولاد واوړي لکه کومو خلکو چې په یورپ کې ودونه کړي دي د انګریزانو ښځو سره د هغوی بچي چې کله غیر مذهبي شي لکه عیسایان شي دې وخت کې دله بیا درد ملاویږي بیا افسوس کوي چې خدای پاکه ما ډېر ظلم وکړو. دا اوس هم مخکې یوه مقدمه شوې وه هغه د
ډنمارک نه څه ښځې راغلې وې او پاکستاني ودونه کړي هغه ښځو ویلې موږ دا بچي بوزو موږ عیسایان کوو در اوس چې دا زما بچي دي مسلمانان دي دا د پلار بچي د مسلمانان دي هغوی ورپسې راغلل ته پې مقدمه وکړه بوتلل دي دې وخت کې به تاله درد محسوسېږي چې ستا بچی څه شي غیر مذهبي شي نو څه به کې اول به پلار له پکار دي چې د بچي تربیت وکړي دویم نمبر دویم وضاحت د ګران او قیمتي فیس والا سکول او مکتب هم اکثر د دین په حوالې سره خراب کار کړي کار خرابوي مولوي صاحبانو سکول انتخاب کې سوچ کول پکار دی چې په دې کې کوم تعلیم ورکول ګوره سکول تعلیم دا د ګران او قیمتي سکولونو والا اکثر دا مسلې خرابوي نن د سوشل میډیا باندې 2 ورځې کېږي 3 ورځې ویډیو شیر کېږي یو امریکایي سکول دی هلته د مالدار خلکو بچي سبق وایي زما اوس پکې نشي ویلی هغې کې خو د هغوی هم هغه تهذیب دی که نه هغه یوه جنۍ چې ده هغه شپږ جنکۍ راځي او هغه ټارچر کوي وهي مختلف انداز سره ویډیو هم ورته کوي نو چې ته په داسې سکولونو کې بچي داخله نو دغه به کېږي که نه مولوي صاحبانو نو د سکول انتخاب ډېر ضروري دی ځکه چې سکول د ده تربیت کېږي د پلار مور غېږه وخت نشته چې پلار مور د زوی د اولاد تربیت وکړي د دې تربیت دپاره و سکول جوړ شوی دی نو سکول کې چې دوی له څه تهذیب ښودل کېږي نو که سکول کې چېرته دوی له د انګریزانو تهذیب ښودل کېږي نو بیا به دوی په هغه طریقه باندې روان به وي دې وضاحت د علماء کرام مجلس ته بچي بوتل ضروري دي حضرت یو 15 منټه دی بس 15 منټه راکو ځکه د علماء سره تعلق او دوی د کفر او الحاد نه بچي درې وضاحت مناسبانو د علماء کرام مجلس ته خپل بچي بوتل دا ډېر ضروري دي مرشدانو دا ډیر ضروری دي چې موږ څه وکړو مولوي صاحبانو د علماء کرامو مجلس ته په خپل امزو او خپل بچي هم د علماء کرامو په مجلس کې او کله چې د علماء کرامو په مجلس کې انسان کې نیس کله د بچي نشي دهریان کېدلی مولوي صاحبانو څلورم وضاحت بچو ته ضروري دیني مسایل ښودل دومره چې هغوی پرې 40 ګنټې تېرولی شي په هغه اسلامي تعلیم بسوالی نه دی پکار کوم چې ورته سکول کې ښودل کېږي څنګه چې موږ ورته دنیوي تعلیم دپاره فکرمند یو هم داسې دیني تعلیم دپاره هم فکرمند کېدل پکار دي مولوي صاحبانو بچو ته ضروری دینی تعلیم خودل دا ضروری دی موږ وایو کنه دا تبلیغ حضرات څه وایي چې دومره علم فرض عین دی په هر مسلمان نارینه او زنانه باندې چا پې څه وکړي هغې 24 ګنټې ژوند تېر کړي نو کله چې ورله خپل عقیده خپله نظریه وښیې نو هېڅکله دا نه شي کېدی چې زموږ بچي څه شي هغه دهریان شي او ملحدین شي پنځم وضاحت د سوشل میډیا نه د بچو ساتل پکار دی ځکه اکثر پیجونه الحاد خوروي ځکه دوی سره خو د شریعت په باره کې دومره علم نه وي نو د هغوی د مغالطو نه اکثر متاثره شي او په سوشل میډیا باندې ملحدین کوشش کوي د مسلمانانو د ګمراه کولو دپاره مولوي صاحبانو دا پنځم وضاحت چې د خپل بچي کوشش پکار دی چې موږ د څه وکړو سوشل میډیا نه منع کړو خو سوشل میډیا نه خو بچی نشي منع کولی چې بچی ځوان شو نو دا ورته وایي چې بھائی تاسو د الحاد دا پیجونه مه دغه کوئ کولاوئ دې کې اکثر دی څه کوي مغالطې کوي راو د احادیثو په باره کې د قرآن په باره کې د اسلام په باره کې د مسلمانانو په باره کې د معاشرې په باره کې مختلف قسمه دوی بس کوي نو دوی چې کله دا اعتراضات وکړي نو دا اعتراضات خو صحیح دي لکه هغه یو بل موږ ته یو کس په گروپ کې ویل د عیسایانو او یهودیانو موږ نه خو په خپل دین عمل کوي حالکه د سره په هغوی په خپل دین عمل نه کوي هغوی خو څه دي هغوی خو بالکل د دهریت په لاره باندې روان دي نو موږ له څه پکار دي مولوي صاحبانو چې خپل بچي د سوشل میډیا نه بچ کو که نه وي نو دا ورته وایي چې بچیا د الحاد او داسې د منکرین حدیث او دا چې څومره غلط ډلې ټپلې دي د دې پیجونه مه کولاوئ کوم خپل بچي د داسې دوستانو نه بچ کول پکار دی کوم چې بېدینه وي د غلطې عقیدې والا وي مولوي صاحبانو دا هم ضروري ده د بچو تربیت دا هم کېږي چې موږ څه وکړو د خپلو بچو ته ګورو چې د دوی ملګري څوک دي ناسته پاسته چا سره د مولوي صاحبانو صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند د نیکانو مجلس به تا نه څه کېږي وایي په مجلس د عالمانو به سره زر شي بابا وایي که نه وایي په مجلس د عالمانو به سره زر شي که څوک کاڼې وي یا لوټی د صحرا نو موږ له پکار دي چې د خپلو بچو څه وکړو مولوي صاحبانو سوچ او فکر ورته کوو چې بھائی د ناسته پاسته چا سره ده نو که چېرته داسې د غلطو عقیدو والا سره ستا د بچو تعلق وي نو تر دې چې بچه دا ستا عقیده خرابوي وضاحت په نوي نسل کې د الله جل شانه رسول صلی الله علیه وسلم محبت پیدا کول ضروري دي موږ ته د داسې مجلس تنظیم کول پکار دي چې دیني مجلس په کور کې قایم کول پکار دي چې ماشومان ته پته ولګي او الله او رسول سره یې محبت پیدا شي د فضایلو تعلیم عام کول پکار دي مولوي صاحبانو دا ډېره ضروري ده ګوره د فضایلو تعلیم دا ډېر ضروري دی هغه یو کارګزاري راغلی وای یو ماشوم وکنه هغه نه سکول کې تپوس شوی او ټیچر ته تپوس کې بچی ته پس جوړېږي زه صحابي به جوړېږم نو بیا چې د والدین نه تپوس کړو چې دا څنګه او ورته وایي چې بھائی دا د مفتی صاحب د شاګرد دی دا دی هغه وایي چې بھائی موږ کور کې تعلیم کو نو کله چې موږ کور کې تعلیم کو دیني ماحول وي هېڅکله دا کېدی نه شي چې زموږ د بچو عقیده خرابه شي نن سبا وخت کې ګوره د فضایلو تعلیم نن سبا بالکل بې انتهایی ضروري دی ځکه زموږ تقریبا 50% نیم امت خو په کور کې د نبی علیه السلام ناسې دا بدین ته څوک رسوي
نو دا د فضایلو په ذریعہ باندې د علماء کرامو د بیانو په ذریعہ به زمونږ د کور ماحول هم د دین جوړیږي مولوي صاحبانو وضاحت د نوي تحریکونو بچي او اولاد بچ کول پکار دا ډیر ضروری دی مولوي صاحبانو نوې تحریکونه به راوځي صبر وکړه نوې تحریکونه راوځي د مولوي صاحبانو پښتون ته ژوندون غواړو داسې خسته خسته نمونه به راځي مختلف قسمه دغه به راځي مولوي صاحبانو د نوې تحریکونو نه ګوره خپل بچي محفوظ وساتئ نوې چې څومره تحریکونه د قومیت په نوم راځي د وطنیت په نوم باندې د عصبیت په نوم چې راځي ګوره د خپل بچي څوک نوم به ډیر خسته خو ګوره دا زمونږ علماء کرامو دا لیکلي دي ګوره موږ له خدا خبره ډېرې موږ باندې بد لګي چې هر زبر ور د خپل قوم او د خپل دغه دپاره لکه دا یاد ساتئ چې موږ مسلمانان یو موږ چې کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو که هغه د هر یو ځکي که د هر ژبې والا وي که د هر قوم والا وي زما ورور دی آیات مبارک دی که نه انما المؤمنون اخوة دا مسلمانان د یو بل سرونه دي نو دوی اوس موږ په قومیت تقسیمول غواړي د دوی نه وروسته دا فلسفه ده چې دا په قوم تقسیم کی زما قوم اوچت دی او ستا قوم ټیک نه دی زه خو دومره تاریخ لرم او زه دومره تاریخ لرم ما دا کړي دی او ما دا کړي په دې اوس موږ مسلمانان تقسیمول غواړي نو نوي تحریکونه خپل بچي بچ کول دا ډېر ضروري دي هم وضاحت نوی نسل د خپل اسلامي تاریخ نه خبر کول پکار دي او حیات صحابه او سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کتابونه مطالعه کول پکار دي الحمدلله زمونږ ډېر بهترین تاریخ جوړ شوی دی تیر شوی دی خو نن سبا مستشرقین موږ ویلو کنه د دوی په یو طریقه کار دا مسوي په تاریخ په اعتراض کوي زمونږ چې څومره مسلمانان حکمرانان تیر شوي دي مولوي صاحبانو هغوی باره کې دوی څه کوي د هغوی تاریخ مجروح کوي هغوی پر معاشره کې څه کوي جابر ظالم په طور باندې پیش کوي موږ له پکار دي چې خپل د تاریخ نه څه وکړو ځان خبر کړو د خپل د تاریخ کتابونه وګورو تاسو وګورئ چې زمونږ په هندوستان کې اوس هم چې څومره د مندرونو قوالی دي او کوم انتقالونه دي دا اوس هم د علمگیر رحمت الله علیه دي په هندوستان کې 800 کاله موږ حکومت کړی سو چرته دی نشي ثابتولی چې یو هندو باندې چا جبر کړی په سپین کې موږ 800 کاله حکومت کړی دی څوک نشي ثابتولی چې یو عیسائی کوم مسلمان په زور باندې راړولی دي او کله چې مسلمانان د عیسایانو حکومت په سپین باندې راغورټه ویلې 3 ورځو کې وځي یا عیسایان شي او یا بس مرګ ته تیار شي نو مسلمانان ټول په سپین کې شهیدان کړل ختم کړل نو دومره ظلمونه دوی کړي نو دوی زمنګ تاریخ څه کوي غلط پیش کوي نو موږ له پکار چې خپل تاریخ مطالعه وکړو سم وضاحت الله جل شانه د مناجات کول پکار چې الله جل شانه مونږ ته او زمونږ اولاد ته ایمان نصیب کړي دعا کول ضروري ځکه د والدین دعا قبلي مولوي صاحبانو حدیث مبارک دی او اخر زمانه چې راشي یو انسان بسار مؤمن ماقام بکا پیر هغه دغه وخت دی داسې وخت دی داسې الفاظ به د خولې نه استعمال کړي چې کفر به وکړي داسې ده که نه په خدای به داسې اعتراضات کوي دا خو موږ خو وینو موږ سره خو ګروپونو کې موجود دي په الله به داسې اعتراضات کوي داسې به روانې ته به نعوذ بالله ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون یا موږ خپل ځان په خپله پیدا کړی یا موږ بغیر د خدای نه پیدا شوي نو موږ له ګوره دعا پکار چې پروردګار ایمان یا الله د ایمان سلامتی هم نصیب کړي خپل اولاد دپاره د ځان دپاره د ټولو مسلمانانو دپاره او دا یاد ساتئ چې کله انسان دعا کوي دا انسان مستجاب الدعوا ګرځېږي کله چې انسان د ټولو مسلمانانو دپاره دعا کوي اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انسان چې دا دعا کوي دا انسان مستجاب الدعوا ګرځېږي ځان دپاره او د ټول عالم دپاره ټولو مسلمانانو دپاره دعا د ایمان کول دا ډېره ضروري ده چې ګوره د فتنې او د فساد زمانه ده نو دا لس خبرې موږ ذکر کړلې مولوي صاحبانو چې دا خپل نوی نسل به د الحاد نه څنګه بچ کوو سبا به موږ انشاءالله وضاحت کوو چې جدید مغربي فکر او فلسفه څونه خطرناک څیز دی دا جدید مغربي فکر او فلسفه دا څومره خطرناکه ده د دې څه اثرات دي انشاءالله ابد خیر سبا وایو دوستانو دا درسونه مخکې شیر کوئ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین